نو سجده هر قسم زناورو او هر قسم مخلوق د الله تعالی ته په خپل خپل انداز باندې سجده کوي او د ټولو کې الله تعالی سناسو قوت چې کوم دی او جان او دغه رنګ عقل د ټولو سيزونو الله تعالی ورکړي اگر چې انسان او پیری ته الله تعالی کامل عقل او شعور ورکړي دي په دویم نمبر په دې پس بیا حیوانات دي حیوانات ته الله تعالی د انسان نه کمه درجه ده خو عقل او شعور دواړه وته الله تعالی ورکړي دي بیا دې پس نباتات دي ونی بوټي دې ته الله تعالی چې کوم دی سناس عقل او شعور ورکړي دي بیا بس جمادات دي دا غټي وغیرہ د ټولو ته الله تعالی عقل او شعور ورکړي دي او دا ټول په خپل خپل انداز باندې عبادت کوي دا قرآن مجید کې الله تعالی د غټو مبارکي فرمایي چې وان منها لما يهبط من خشيه الله او بعضې د دې غټو نه داسې دي چې هغه د الله تعالی د یری نه راورغړي او بعضې په دې غټو کې داسې دي چې هغه د الله تعالی د یری نه په جړا باندې شي د هغې نه نهرونه روان شي لښتې دي روان شي نو دا ټول پوهېږي دا ټول په خپل خپل انداز باندې د الله تعالی عبادت کوي او الله تعالی ته سجده کوي ونې ورته هم سجده کوي بوټي ورته هم سجده کوي خو یو د انسان سجده ده یو د ونې سجده ده نو د انسان سجده دا ده چې وضع الجبهه علی الارض چې دی خپل تندې په ځمکه باندې الله تعالی ته کیدي او دا د ټولو نه زیات عاجزۍ او د ټولو نه خوښ صورت دی په عبادت کې د الله تعالی چې دی دا تندې په دې ځمکه باندې کیدي او الله ته وایي ډېر زیات عاجز یم خدای پاکه هغه معزز دی هغه تا ته په دې ځمکه باندې ایښی دی او تا ته یې سلومه خدای پاکه ته زما معافي وکړي نو په دې باندې الله تعالی ډېر زیات خوشحالېږي نو انسانان په خپل انداز باندې سجده کوي زناور په خپل انداز باندې سجده کوي ونې بوټي غرونه سیندونه د هر یو څیز د الله تعالی فرمان بردار دی او دا الله تعالی ته سجده کوي د ستوري نور او سپوږمۍ د سجده کوي دا انور چې هر سار راخیږي دی الله تعالی ته الله تعالی په دربار کې سجده ولګي یو خدای پاکه د نور خاطر طرف نه راوخیږم او د قبله طرف نه راوخیږم یعنی د مشرق نه راوخیږم او د مغرب نه راوخیږم نو هر سار ته حکم ملاویږي د مشرق نه راوخیږي یو سار به ته حکم ملاوي شي د مغرب د طرف نه راوخیږي نو دی بیا د مغرب د طرف نه راوچت شي په کوم طرف چې نور پریوزي دی طرف نه راوچت شي او سټیم به بیا واپس پریوزي بیا د معمول مطابق د مشرق د طرف نه راخیږي دغه به د توبې دروازه بندېدلې بیا به د هیڅ چا توبه نه قبلېږي نو دا نور هر ټیم الله تعالی ته سجده کوي ستوري په خپل انداز باندې سجده کوي دا ټول څه ذکر شو چې د دې ټولو څیزونو عبادت کړی شوی دی او دې کې الله تعالی دا خبره ثابتي چې دا په خپل باندې عابدین دي دا په خپل عبادت کوونکي دي د الله تعالی او دا ټول الله تعالی ته سجده کوي نو د دې عبادت مطلب دا دی چې دا څیزونه معبودان نه دي بلکې دا عابدین دي الله تعالی ته په خپل سجده کوونکي دي په خپل د الله تعالی عبادت کوونکي دي نو ای ظالمانو تاسو دې څیزونو عبادت ولې کوئ ځکه بعضې خلک د نور عبادت کوي بعضې د ستورو کوي بعضې د سپوږمۍ کوي بعضې د غرونو کوي د ونو کوي د قسم قسم زناورو خلک عبادت کوي نو د دې ټولو څیزونو عبادت کړی شوی دی د دې وجې نه الله تعالی د دې نفي وکړه چې دا په خپله باندې عبادت کوونکي دي نو کوم څیز چې په خپله باندې عبادت کوونکي دا معبود نشي جوړېدلی نو کومو انسانانو او پیریانو چې الله تعالی ته سجده نه ده لګولې د الله تعالی عبادت یې نه دی کړی د الله نه انکار کړی دی د الله فرمان برداری نه ده کړې نو ډیرو انسانانو باندې الله تعالی عذاب دا ثابت شوی دی دنیا عذاب دې مراد کېدلی شي او د آخرت عذاب خو په طریق اولا مراد دی نو څوک چې الله تعالی ذلیل کی او رسوایی کی نو دې کس ته هیڅ څوک عزت نشي ورکولی بلکې چې الله تعالی چې ته عزت ورکړي دې څوک ذلیل کولی نشي او که الله تعالی څوک ذلیل کړي دې څوک عزت نشي ورکولی چا باندې عذاب ثابت شو او څوک الله تعالی ذلیل کو مراد نه خاتمه چې کوم دی په کفر سره ده چې د کافر خاتمه د کفر سره وشوله ته هیڅ څوک بیا عزت نشي ورکولی ازلی بدبختی ته مراد ده